یو کس وایي چې په دین اسلام کې فرقه بندي حرامه ده. زمونږ د امامان ولې څوک یو وایي څوک بل څه وایي؟ فرقه بندي قرآن پاک کې راځي ولا تفرقوا ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. هغه خلکو په شان مکیږي یعنی يهوديان چې هغوی سره واضح دلایل د خدای د طرف نه رالل نو بیا تفرقه ډلې شو. یو هغه ډله ده چې هغه ګمراه دي، یو هغه ډله ده چې هغه حق دي، اهل حق. امام ابو حنیفه رحمه الله تقلید کوونکي د اهل حق دي، د حق ډله ده. د امام شافعی رحمه الله اتباع کوونکي په مسائل فروعیو کې د حق ډله ده. د امام مالک رحمه الله اتباع او تقلید کوونکي د حق ډله ده. امام احمد ابن حنبل پسې تلونکي د حق ډله ده. دې ته فروعي مسائل وایي. چې کوم مسائل منسوس علی دي لکه د شراب حرام دي، دا ټول وایي په دې کې د چا اختلاف نشته. او دا زنا حرام ده، قتل حرام دی، دا ټول وایي. مس فرض دی، دا ټول وایي. بعضی فروعي مسائل چې په مس کې کینې نو امام شافعي صاحب وایي چې ډومبی رکعت وي او هغه دی وکړو دویمې سجدې نه سر پورته کو نو لږ ساعت به کینې، دې ته جلسه استراحت وایي، بیا وپاسې. امام ابو حنیفه رحمه الله وایي چې نه، اول رکعت پسې دویم رکعت ته پاسېدو نه مخکې او دریم رکعت پسې څلورم رکعت ته پاسېدو نه مخکې به د سجدې نه چې سر پورته کې کینې نه نیغ به پاسې. دا اختلاف دی. دې اختلاف مبارک حدیث ته حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا نور الله مرقده په دې باندې رساله ذکر کړی ده چې اختلاف الائمه، د ائمه او اختلاف دا رحمت ته، اختلاف امتی رحمه، زما د امت دا اختلاف رحمت ته. ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم داسم کړی دي چې کله د اول رکعت کې د دویم سجدې نه به سر پورته کړو، دویم رکعت به نیغ پاسېدو، عام معمولی ده. او کله داسم کړی دي چې دویم سجدې نه سر پورته کړو لږ کېناستو بیا وپاسېدو. نو د دې توجیه احناف دا کوي. امام ابو حنیفه رحمه الله فرمایي چې دی په آخر عمر کې کړی دي چې کله بدن مبدن شو. خو بعض امامان وایي چې موږ یې آخري عمل اخلو. مونږ وایو چې د آخري عمل د څه وجې او د عذر د وجې نه دی. هغه عذر دا دی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک بدن په آخري عمر کې درون شو نو چې دویمې سجدې نه به سر پورته کړو د هغوی مس خو زمونږ په شان و، خو ډېر په کلار و. نو بیا به کېناستو نو بیا به روچ پسا صورت به شو نو بیا وپاسېدو. امام ابو حنیفه رحمه الله دا د موز عام طریقه نه ده، عام معمول چې د هغوی کوم تیر ژوند کې تیر شوی دی هغوی کې به نیغ پاسېدو. نو دې کې گنجایش ته د اختلاف. په دې باندې عمل کوونکې دام په حدیث عمل کوونکې دی، په هغې عمل کوونکې دام په حدیث عمل کوونکې دی. دې ته فروعي اختلاف وایي. دا ډلبندي کې نه راځي چې کومه حرام ده. دا تا چې دا ټکی لیکلی د امامانو اختلاف نو دا حرام ډلبندي کې نه، دا غلط دی. دې نه مراد هغه دی چې هغه نصوص قطعیه او د شرعیه او د ادله او د واضحو دلایلو خلاف ورزي وي، هغه حرام دی.